قربانی کې ځان سره شریک یو ملګری شریکول غسه حکم دی کچری یو سړی سروې په دینیت باندې واخستو چې زب ځان سره د قربانی کې نور کسان هم شریکوم نیتی اول نه دغو نو سروې د کور تر وستلو نه پس دا ځان سره 2 کسان 3 کسان 4 کسان 15 کسان سو شریکی دا جایز دي کې څه مسله نشته دیم صورت دا دی چې مالدار سړی بازار ته لاړو منډی ته اور سروې واخصو دا فیصله وکړه چې دا غون به زه ذبح کوم ندی ته هم دې ته جایز دي چې ځان سره بل سړی شریک کی ولی دی په کې یو حصہ دغه د چغه په دې باندې واجب ده چې یو قرباني به دا خامخه کوي نه یو حصہ خو دې باندې اسی واجب ده بکیش پګی سي دې سره زیاتی پرتی دي دا ځان سره کسان شریکول شي او که غریب سړی غون سره واخصو چې دا به زه ذبح کوم وای میخه یا چیر څه واخصو وجه کم کې و کسان شریکی دي شي نه دا به ځان سره دی سروي کې نور کسان ځان سره نشي شریکوي چې کله اخص په دینیت باندې دي چې دا به زه مکمل زه ذبح کوم ځان سره څوک شریکوم نه ولی چې کله دی دا سروې واخصو چې دا به زه غون ځان طرف نه ذبح کوم نه دا متعین شو دا په مثل د نظر دی دا ټول سروې بخپل طرف نه ذبح کوي اوس کا ځان سره بل کس شریکی یو کسی ځان سره شریکو نو د ومی سي پیسې په دې مې واجب او تصدق دي هغه پیسې به غریبانو کې صدقه کی اور یادا چې هغه یو بل سروې غو په ځای به چیلې یا ګډ بوخلی غا به ذبح کوي خدای اختیار وته نشته دی چې نه بس ما ځان سره بل کس شریکو خیر دی نه ولی د غریب سړی د غړ سروې خسرو سره و وړی سي په دې باندې لازم شو چې دا خپل طرف نه کوي نه چې یو حصہ ته چاته ورکه هغه حصہ د کمیږي هغه په سره یا بل سروې ذبح کوي او یا به چېږي کم قیمت هغه غریبانو کې صدقه کوي په دې خبره تاسو پوه شئ کچری داسې حالات راغلو یو ځای کې چې هلته سروي نه ملويږي بالکل نایاب دي یا کرفیو ده یا جنگ زمانہ ده یا پابندی لګیدلی سروي څوک ذبح کوي نشي مشکل لبار سي حالات سيدي چې سروي نشي ذبح کوي نه بیا هم قرباني نه ساکتيږي اختر چې تیر شي د یو چيلي متوسط درجه ولا چيلي قیمت په صدقه کې غریبانو کې به تقسیم کی ولی دلته د قرباني نه کړي دا د مجبوري وجه نه کړي عذر وو بیا هم قرباني حکم نه ساکتيږي نه بل یو سړی دی هغه سروي واخستو خدا اختر درو روزو کې سم مجبوری وجه نه ذبح ونه کړه نو یاد داو کی چې کله اختر ورځې تیری شي هغه سروي چې دی اخصه دی غاب غریبانو کې تقسیم کی اختر کې دی ته د اجازه تو چې دا سروي ذبح کړي وي خپل خوړلې وي خو چې درو روزو کې ذبح ونه کړه غینه پس چې دا سروي پاتې شو دا واجب او تصدق ته غریبانو کې به تقسیمي خپل خوړلې نشي کدی سروینه دې څه خوراک وکړو هغه غوښه اندازه بولګي چې ما د 500 یا 1000 یا 2000 غوښه خوړلې هغه پیسې به غریبانو کې تقسیم کی کغه تقسیم نه کې نه بیا هم ګناګار دی په دې خبره باندې پوه شئ ولی شریعت ته دا حکم کړی چې دروزو کې ذبح وکړه بیا د دې خوراک څخه خوړل ته جایز دی او چې دروزو کې ذبح نه کړه بیا در باندې جرم دی جرم کې دا چې خپل بینه خروس په غریبانو باندې تقسیمي اور کچری سروې اړوانه خستو درو روزو کې نی ذبح وکړه پیسې ور سره ډیری دي نبی ورته شریعت وایي چې د یو چيلي یا د ګډ قیمت په معلوم کې متوسط درجه ولا ولی 3 قسمه نسل دی یو اعلی نسل چې هغه په لکونو کې دی یو متوسط ته 80 70 1 लाख پورې مليږي اور یو ټول کم نسل دی چې هغه په مثال په تور باندې 30000 35000 40000 چې موږ کم اخلو نه دا به د متوسط درجه ولا یو چيلي قیمت اندازه کې یا د ګډ یا د ګډ هغه به غریبانو کې تقسیم کی اور کچری مسلې پته ورته نه و دروزو کې قرباني و نه کړه او بیا ورته د دروزو بعد پته ولګی چې د سروي مخصه د ما باندې دی اختر دروزو کې ذبح کول لازمي وو خو مسلې پته ورته نه و سروي ذبح کو بیا ورته پته ولګی چې دا سروي غوخه خپل باندې خوړل خو جایز نه دي نه دا بس کوي دغه غوخه به غریبانو کې تقسیم کی بیا هم د غوخه خپل نشي خوړې په دې خبره باندې پوه شو چې ولی دا سروي ذبح کو خود روزو بعدي ذبح کړي دي اوس په دا غریبانو کې واجب او تصدق ته غریبانو کې به تقسیم کې خپل نشي خوړې او که څه غوخه ورنه وغړه هغه قیمت په غریبانو کې بیا تقسیمي اور قرباني د بار شریعت 3 ورځې مقرر کړې دي 10 ذی الحجې باندې صبح صادق نه
چې کله د سحر مونږ وخت داخل شي هلته نه قرباني شروع شوه نو 10 باندې قرباني جایز ده 11 باندې جایز ده 12 باندې غروب آفتاب پورې نور ډوبېدو پورې درېمې ورځې پورې قرباني کولی شي هغه د بعد بیا قرباني جایز نه ده دا 72 घंटे درته شریعت مقرر کړي دي یا کم و بیش इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।